أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله محبت رب سے ہو تو سکون دیتی ہے اقبال محبت رب سے ہو تو سکون دیتی ہے اقبال نہ خوف ہوگا جدائی کا نہ خوف ہوگا جدائی کا اور نہ خطر ہے بے وفائی کا پخو اخلاقو او خوینو کې ښېګړه کول دي د یو مسلمان سره په لوړو او په اوچتو اخلاقو کې سخاوت دی لوړ او اوچته اخلاق دام دي چې د بل ضرورت دپاره خپل ځان نیمګړی پرېږدی خپل حاجت هغه دغسې په حاجت باندې پرېږدی او د بل مسلمان خیال وساتي چې هغې ته ایثار وایي نو دا پکې دي په هغه ښو اخلاقو کې چې د الله مخلوق سره به ستا مینه وي انسانانو سره به ستا مینه وي کرکه به په تا کې نه وي بغض به په تا کې نه وي ناسودي به په تا کې نه وي حسد نه به ځان ساتي ځکه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې مینه وه بغض پکې نه و ځکه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې سودونه و خیرونه و د انسانانو سره او د مخلوق سره یوازې د انسانانو سره نه بلکې نبی صلی الله علیه وسلم حیواناتو باندې مینه کړې ده او ترس یې کړی دی زناورو باندې نبی صلی الله علیه وسلم داسې خفه شوی دی چې صحابه کرام بار بار د دې نه منع کړي چې میږو سره د نه زیاتې ونه شي صحابه کرام د دې نه منع کړي چې مرغو سره زیاتې ونه کې د مرغو جال روانې نه کې مرغو له ازار ورنه کې په بچو راغستو باندې دا د نبی صلی الله علیه وسلم هغه مینه وه د حیواناتو سره مینه د انسانانو سره مینه او دغه مینه چې ده د دې ضرورت ته نه چې هغه مینه استاد له ورکه کومه مینه چې د استاد دپاره راغلې ده هغه مینه د پلار له ورکه کومه مینه چې د پلار دپاره راغلې ده او پکار ده نو هغه مینه د اولاد له ورکه کومه مینه چې د اولاد دپاره پکار ده او کومه چې اولاد له راغلې ده ځکه د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې کم سړی کې مینه نه وي کم سړی کې محبت نه وي او نه هغه د خلکو خوښي یعنی د بل چا سره هم څه مینه نه وي د بل چا پې مړه نه خوږېږي نو دا سړی بې خیره سړی دی دا د نبی صلی الله علیه وسلم وینا وه حدیث پاک کې راځي لا خیر فی من نشته د خیر او په هغه بني آدم کې په هغه سړي کې لا یالف ولا یولف چې نه د هغه پړه کې چا سره مینه شته نه هغه په چا باندې خفه کېږي نه د هغه پړه کې څه جذبه شته نه هغه چا سره خیر او ښېګړه کوي او نه د خلکو په زړونو کې د هغه سره څه مینه شته د خلکو هم نه دی خوښه
دا د دې سړي دا طبیعت ناکاره دی، خشک طبیعت والا دی، خشک مزاج والا دی. نو چې داسې سړی دی چې هر وخت د مرچو په سټه باندې ناست دی، یا کنزل مار دی، یا لوی مار دی، یا ډوزمار دی، یا داسې دی چې مثال غوسناک دی په هره خبره باندې بره او کتا خیجي راخیجي، نو د داسې انسانانو سره بیا د چا مینه نه وي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل په داسې سړي کې اړو خیر نشته، دا بې خیره سړی دی، دی د الله هم نه دی خوښه چې نه دې چاته فایده رسوي او نه د سره څوک د ښېګړې اراده کوي، د ده د کردار د وجې، د ده د اخلاقو د وجې دکې مینه نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو فرمایلی و چې الله ته خوښ عملونه، الله تعالی ته نږدې عملونه، په هغې کې یو دا ده چې مینه به یي د الله دپاره به یي. احب الاعمال ډېر خوږ په عملونو کې الله تعالی ته چې د الله پاک خوښ عمل دی هغه دا دی چې الحب فی الله، مینه د الله دپاره، مینه د الله دپاره د خپلو بچو سره، مینه د الله دپاره قرآن سره، مینه د الله دپاره محمد رسول الله سره، مینه د الله دپاره غریبانانو سره، مینه د الله دپاره خپل پلار سره، مینه د الله دپاره خپل مور سره. دانا چې دا د پلار خیال ساتمه د دې وجې چې زما عزیز ولی کې شمله کته نشي، د دې مور خیال ساتمه د دې وجې چې ما باندې څوک بدو نه وي، د انسانانو د وجې نه چې د ملامت نه بچ شمه. نه نه نه، الحب فی الله، مینه د الله دپاره مینه، که د پلار سره مینه ده، که د مور سره مینه ده، که د بچو سره مینه ده، دا چې د الله دپاره نو داسې بني آدم د الله ډېر خوښ دی. والبغض فی الله، او هغه سړی چې د هغه بغض هم د الله دپاره دی، د هغه ناخوښي هم د الله دپاره ده. چرس نه دی خوښه ځکه چې دا مطلب الله را نه خفه نشي. شراب د یو سړي نه دی خوښه، بغض د شرابو سره د دې وجې نه چې هسې نه زه پې ګناهګار شم او الله به رانه ناراضه شي، دا خو ګناه دی. غلط کار رشوت نه دی خوښه، نه مونږ د رشوت نه کرکه نه کوو او د مردارو پیسو نه کرکه نه کوو، خو که مردارې پیسې څوک اخلي نه هغه پسې خبرې کوو، دا د دې دپاره نه کوو چې ما سره دا غم دی، د ما په زړه کې دې سړي سره مینه ده چې دی به په قبر کې عذابیږي، دی به جهنم ته ځي او دی چې مړ شي نو د سره به سخت حساب کتاب کیږي چې دی رشوت علي. نه نه، ما باندې دا نه ځایږي چې دله ولې دا په اسانه دا پیسې راځي، چې دا دی ولې مالدار دی، دا دی ولې مخکې روان دی. نو د دې وجې نه زمونږ د هغه بني آدم نه او که ماته د رشوت او ماته د غلا او ماته د دو نمبری چانس ملاویږي نو په خپلو میله نه کومه. نو دا خو د الله دپاره نه شوه که نه، د الله دپاره خو به دا وي چې هغه مشهوره واقعه راځي چې علی رضی الله تعالی عنه کافر راچولی و، جنگ دی، مقابله ده او کافر د لاندې نه په علی رضی الله تعالی عنه باندې توکاڼي توکړو او علی رضی الله تعالی عنه فوراً کافر پریښی دی او پاسېدلی دی. تپوس یې کړی چې دا ولې چې اول خو تا زه قابو کړم او زما خو څه وس چار نه و او بیا فوراً پاسېدی چې ما توکاڼي توکړو. هغه وی داسې حساب دی که تا سره زاړه میدم خو د الله دپاره، که ته ما راچولې خو د الله دپاره، زما تا سره خبره د ذاتی نه وه او چې کله تا په ما باندې توکاڼي توکړو نو زما په زړه کې بغض پیدا شو، زما د سره ذاتی غصه پیدا شوه او چې ذاتی غصه پیدا شوه نو ما وی چې په ذاتی غصه باندې په چا باندې بلاس نه وباسم، د ځان د غصې دپاره، د خپلې جذبې دپاره، د خپل ځان د پیدې او د خپل زړه د اطمینان دپاره نه کوم، بس د الله دپاره مې کول او چې ذاتي غصه پیدا شو نو دې ته وایي والبغض فی الله، د الله دپاره بغض، د الله دپاره مینه، دغه خوښ عمل دی الله ته. او دغه مینه د صحابو په زړونو کې و یو بل سره، هغه چې مخکې واقعات تیر شوي
چې په یو بل باندې یې مینې کولې سودونه کوله پخپله به سړی نارو ډوډۍ به بل له ورکوله پخپله به د بچو ضرورت و څه به ورکره نه و او ځان او بچي به یې دغسې پرېښوده او بل له به یې لیږل کوله دا جذبې وي په صحابو کې هغه که سوالګرې به راغې او مثال روجه و د عایشه رضی الله تعالی عنها روجه و د علی رضی الله تعالی عنه هغه یوه ډوډۍ به وه چې لیس فی بیتها الا رغیفون په کور کې به یوه ډوډۍ وه او دغه ډوډۍ وه د روژې ماتې دپاره لیکن هغه چې سوالګرې راغلی دی نو هغه ډوډۍ یې ولم ورکړې ده ځان یې دکه شانتې پرېښی دی سره د روژې نه دا د صحابو مینه وه الله ویلي قرآن کې چې دا مینه د صحابو په زړونو کې چا اچولې نه وه دا ما اچولې وه والف بین قلوبهم دا مینه د صحابو په زړونو کې یو بل سره الله وی دا ما اچولې وه دا مینه الله اچولې وه چې د صحابو یو بل سره مینه وه په یو بل باندې خفه کېده په یو بل باندې خوږېده د یو بل په دړ باندې دړمنېده هغه مؤمنان هغه مسلمانان چې انما المؤمنون اخوتون مسلمانان چې رونه دي نو دا صحابه کرامو دا هغه مؤمنانو اوس خو مسلمان د مسلمان دشمن دی مسلمان په مسلمان باندې ناسوده دی مسلمان که د مسلمان رور دی نو دا منم چې رور به یي خدا سے رور به لکه د یوسف علیه السلام هغه رونه چې څنګه و یوسف علیه السلام رونه و نه هغه کویته غورځولی و وسنی روروالی په دې وزن باندې دي وسنی مسلمانۍ په دې وزن باندې دي د صحابو روروالی د صحابو مینه دا الله مینه اچولې وه د صحابو په زړونو کې چې الف بین قلوبهم او ورپسې الله پاک نبی علیہ السلام ته وی لو انفقت ما فی الارض جمیعا کتا د ځمکې دا ټول دولتونه لګولې وي که د ځمکې دا سره او سپین دی ټول خرچ کړی وي د دې دپاره چې د صحابو پړونو کې مینه پیدا کما ما الفت بین قلوبهم تا د دې په زړونو کې یو بل سره مینه نشوه پیدا کولی وګوره ورته اوس به کوم مولایي چې هغه به مینه تعالی پیدا کی اوس به کوم پیري چې هغه به مینه تعالی او د یو ښځې په منځ کې پیدا کی اوس به کم تعویزګري چې تعالی تعویز وکړي حالان کې تعویزونه د مینې دپاره دا په مذهبونو باندې ناروا دا د امام شافعي رحمت الله علیه د هغه په مسلک کې ناروا دي چې تعویز د مینې دپاره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې تعویز د مینې دپاره ناروا دی د امام احمد ابن حنبل په نسبت باندې تعویز د مینې دپاره ناروا دی او حرام دی د امام مالک په نسبت باندې ناروا دی تر دې پورې مسله ده که چېرې یو سړی استاد در راغی چې زما ښځه ده او زما د هغې په کور کې ګزاره روانه ده هغه ما سره مینه نه کوي زمونږ کور د مینو کور نه دی نو موږ له یو تعویز وکړه چې زما د ښځې او د خاوند دا کور او دا مینه پیدا شي نو علما وی تپوس وکړه د قاضیانو نه تپوس وکړه د حنفي فقه نه تپوس وکړه د مسلمانانو نه تپوس وکړه د حدیث د نبي صلی الله علیه وسلم نه چې دا تعویز هم ناروا دی نو بل تعویز به پکې لا کمی بل به پکې لا کمی د مینې دپاره چې هغه د روایي او هغه د جایزي الله نبی علیه الصلاة والسلام ته وی لو انفقتا که چېرته تا لګولې وې خرچ کړی دی وې ما فی الارض هغه دولت چې په دې ځمکه باندې دی جمیعا ټولو ما الفت بین قلوبهم تا به د دې په زړونو کې یو بل سره مینه نه واچولې ولکن الله الف بینهم دا خو الله دی چې د صحابو په زړونو کې یو بل سره مینه پیدا کړه هر یو به وی چې قرباني دې زه ورکمه هر یو به وی چې تکلیف دې زه تیر کمه هر یو به وی چې سخته دې په ما باندې راشي خو زما دا ملګری دې بچ شي هر یو به وی چې زه دې نارېمه خو چې زما دا ملګری موړ شي اوس مسلماني الټه روانه ده هر سړی وی چې زه دې موړ یم خیر دی که زما دا رور اوږې دی زه دې په جامه باندې پټ یم زه دې په پرده باندې ما خیر دی که زما دا رور بې پردې دی او بې جامې دی خیر دی عزیز چې د خواري نه دا خوند کوي رشته دار چې د خواري او تا ته ناست نو دا خوند کوي اوهو وی ته خو هغه سړی د ځانه جوړی چې د هغه نوم فرعون و هغه فرعون چې ځان ته خدای ویلي و نو هغه خدای نه ویلي
هغه فرعون چې ځان ته الله ویلي نه الله ځان ته نه ویلي هغه څه وی هغه وی زه ربوبیت والی ما رب زیما انا ربکم الاعلی دا خلق ټول وی ما ته ناست دی ربکم الاعلی رب مطلب دا روزی رسان زیما ډوډۍ د خلکو له زه ورکوما پیسې د خلکو له زه ورکوما کارونه د خلکو له زه سموما او دکه دعوه نن په دې زمانه کې هم هر یو خان کاکا کوي خو په خوله باندې نه وایي هر یو نواب کاکا هم دغه دعوه کوي چې دا زما سړي دي دا خلک ما ته ناست دی دا خلک زه ساتما نه 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 وایي ساتلو والا هغه دی چې شین اسمان یې بره پیدا کړی دی د انور پکې ځلی دا ستوري پکې د شپې پړه کوي هغه الله چې دا رڼا یې پیدا کړې ده هغه چې دا اروا دې پیدا کړې ده ساتلو والا هغه دی ته ساتلو والا نه جعل اللیل والنهار دا شپه او ورځ چې کوم مالک پیدا کړي دي هغه مالک روزي رسان دی نو فرعون د ځان نه به نه جوړی د وسنو مسلمانانو د وسنو عزیزانو هم دغه چل دی چې وی ما ته دې کینی ماله دې راشي ما ته دې اوی ما ته دې ځمکه وګرئ ما ته دې سټ وګرئ نو بیا به وله کار وکړم چې ما ته خو کینی که نه یا سړیا چې تا ته خو کینی پرېږده سړیا تا ته دې یا کینی او یا دې تا ته کینني پرېږده بغیر د کېناستو نه صحابه کرام یو بل ته ناست نه و یو د یو ځای و بل د بل ځای و یو به د مشرق نه راغلی و بلال رضی الله تعالی عنه د خبشې نه راغلی و صہیب رضی الله تعالی عنه د روم نه راغلی و سلمان رضی الله تعالی عنه د پارس نه راغلی و د یو ځای او د بل ځای خلق دی لیکن په ایمان باندې یو دي په قرآن باندې یو دي په پیغمبر اسلام باندې یو دي نو د یو بل کارونه د یو بل خدمتونه دا داسې کوي چې ځان د بل دپاره وجني ځان د بل دپاره د سخت او د تکلیف او په یو بل باندې ګولیږي او زاریږي نن د مسلمانۍ په مولانو کې کم ځای مینه ده په امیانو کې کم ځای مینه ده هغه مینه هغه ترس هغه رحم چې کم په صحابو کې او کم په نبی علیه السلام کې نو هغه درسونه د قرآن بلا تبلیغونه د اسلام بلا مبلغین بلا خو هغه مینه اسلامی هغه مینه قرآنی هغه ورورولي قرآنی چې کم ده هغه د اسلام هغه جذبه د سود او د مینې هغه څیز نشته هغه څیز نشته د مفادو خبرې دي د نبی صلی الله علیه وسلم وینا وه که موږ داسې شو که نه که موږ د الله دپاره یو سړي ته لاس واچو د الله دپاره موږ یو سړی له ته رانږدې کو نو یقین وکړه په دې خبره باندې به ته د دې فرش نه عرش ته ورسې د دې ځمکې نه به جنت ته ورسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی صحیح حدیث دی صحیح حدیث د مسلم شریف دا د هغه کتابونه ویم چې بخاري او مسلم د حدیثو د ټولو نه مستند کتابونه هسې د خوبونو او د وایي خبره نه او وایي کیسې نه کمزوري روایات نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې وی یو سړی و پخوا په زمانه کې وی هغه سړی روانو او یو کلي ته تو پیاده مزلې وي هلته چې ته یو ملګری و یو مسلمان و د هغه ملاقات له روانو اوس په لاره باندې ملایکو کې یو تن ملایکو کې الله را لیږلی دی او د انسان په شکل باندې د سړي سره میلاو شو ورته یې وی ته څه کې کم خوا روانې وی یاره داسې زمه زما یو ورور دی اریدو اخن لی زما یو ورور دی هغه له روانې ما د هغه طرف ته فی هذه القریه دې غاړې ته دې کلي کې هغه اوسیږي هغه خپل ورور له روانې ما دغه کلي ته ځمه نو وی ورته یې وی چې یاره هغه له چې ځي نو هل لک من نعمت تربها دا په هغه باندې تا څه ښېګړه کړې ده احسان دې پې کړی دی نو مطلب دا دی هغه احسان پخې چې ته ډوډۍ یې دله کړې ده تا ورسره ښېګړه کړې ده نو اوس ورځې مطلب دا دی څه ترې راوړي اوس وله ورځې هغه خپله ښېګړه چې کومه تا ورسره کړې وه هغه ښېګړه پخې الوتوې او که څه مقصد دی د څنګه وله روانې نو وی هغه سړي ورته وی چې نه بله خبره نشته صرف د دې دپاره هغه له روانې ما احببته فی الله زما هغه سره د الله دپاره مینه ده زما په دې خوښ دی چې هغه مسلمان دی هغه مؤمن دی هغه دینداره دی نو هغه دینداره له زما
د الله د وجې نه زما منځګزاره سړی دی، دینداره سړی دی، عبادت گزاره سړی دی، زما ملګری دی. زه وله ځم د دې دپاره چې احببته فی الله، د الله دپاره مې ورسره مینه ده. نو هغه فرشتې ورته وی چې انی رسول الله الیکا، زه خو الله را لیږلی ما، زه انسان نه یم، تا ته انسان ښکارم خو فرشته یم. نو دې خبرې لی را لیږلی ما، الله دې له را لیږلی ما چې تا له خبر درکم بان الله قد احبک، الله تا سره مینه کړې ده. زه الله را لیږلی چې تا خبر کم چې الله وی چې دې بني آدم ته ووایه چې دې بل سره د الله دپاره مینه کوي، دې بل کلي ته روان دی، د الله دپاره روان دی چې هغه سړی یې خوښ دی، هغه مسلمان او دینداره سړی. نو وی خبر یې که چې الله تا سره مینه ده. نو دا سړی ډېر خوشحاله شو. اوس که ستا دې د سوال لازي چېره دا څنګه چل دی چې انسان د عام انسان پیغمبر نه دی او فرشته وله راله. نو قرآن کې ګورم مریم علیه السلام ده، پیغمبره نه ده، او هغې له هم جبریل علیه السلام راغلی دی. فتمثل لها بشرا سویا، جبریل علیہ السلام راغلی دی، د انسان په شکل باندې راغلی دی. صورت مریم کې وګوره، او مریم علیه السلام ته وی زه انما انا رسول ربک، زه الله را لیږلی یم، زه فرشته یم او د الله د طرف نه راغلی یم. وګوره ورته. یا بل حدیث چې هغه بخاري شریف کې راځي، مسلم شریف کې هم راځي، چې هغه 3 تنه و چې یو ړوند دی، یو پکې هغه دی چې سر باندې ویښته نشته، دریم پکې هغه دی چې په هغه باندې برګې مرض دی، ابرس دی، او هغې له هغه فرشته راغلې وه د انسان په شکل باندې چې یاره زه یو غریب یم ماله سه راکې. نو کله فرشته د انسان په شکل باندې یو عام انسان له چې هغه نبی نه دی اوم راتلی شي. نو ګوره دکه سړی چې د الله دپاره مینه وه، د الله دپاره دې سړي له روانو، نو ته د الله دپاره چې چا له حاجت پوره کړې، د الله دپاره چا سره پاسې، د الله د رضا دپاره چا سره ښېګړه وکړې، نو ته به پې جنت ته نه رسې. دا خو صرف ملاقات له دې روانو، ملاقات له او لا رسېدلې نه دی چې په لار کې وله فرشته راله او ورته وایي چې الله را لیږلی یم او د الله د طرف نه مې دا پیغام راوړی دی چې د الله تا سره مینه ده، الله پاک ته خوښې، په دې وجه باندې خوښې، په دې صفت باندې خوښې چې ستا یو انسان سره، یو بني آدم سره مینه کړې ده، خو د الله دپاره دې کړې ده. اوس مینې په دې زمانه کې د دې دپاره دي چې مثال د ده نه څه پیدا را چې دا تې والمه، د سره یو نوکري ده چې دا تې راوالمه، د سره لږه پیسه ده چې دا راله راکي، د سره یو خور ده یو لور ده چې دا به راله راکي. دا مینه خلک کوي، دا زنانه کله چینی اوسي، کله سیوان اوسي، اوهو دا مینه خو د الله دپاره نه ده، دا چینی خو دې د څه غرض دپاره راوړې ده. کله یو سړی ولګي بل سړي له 14 کلن له 15 کلن له 14 کلن له موټر سایکل والی مزیدارو، کله وله موبایل والی مزیدارو، کله وله بله څه غټه تحفه ورکي ښه مزیداره تحفه، کله وله نقد زیړ زیړ لوټونه پنجداري وله ورکي. اوهو وی سر به وی مې قربانۍ لره پوهېږم، سر به وی مې قربانۍ لره پوهېږم، دا چې کړی دی په ما باندې زړه سوی دی، دا چړی سېزلی دی، دا د الله دپاره نه دی، دی کې خو څه چل دی. اکه خبره ده هغه وی رویو اخته د وهم په مرض کړم، رویو اخته د وهم په مرض کړم، نه پوهېږم څوک پردی دی او څوک مې خپل دی. د توقع نه زیاته مینه چې څوک راکي، د توقع نه زیاته مینه چې څوک راکي، زه شکي شم چې په دې کې خو څه چل دی، دې کې خو څه چل دی. اوسنۍ مینې خو څه د چل دپاره دي، څه د غرض دپاره دي، څه د بوتې دپاره دي، چې یو سړی در نږدې شوی دی نو څه چل به په تا باندې به څه کار وباسي، په تا باندې به څه معامله وباسي. الله والا خلک هغه چې د الله دپاره به یې مینه وه، هغه په دې دنیا کې ناشونې غوندې دي، نه باچا په عوامو باندې مین دی، نه عوام په باچا باندې مین دي. نبی علیه الصلاة والسلام وی هغه به ښه باچایي،
هغه به ښه مشري چې عوام ورته دواګانې کوي او هغه به ښه مشري چې عوامو ته دواګانې کوي هغه به ښه مشري چې د عوامو د ښېګړې خیال ساتي هغې له انصاف ورکوي او هغه به ښه مشري چې عوام د خپل باچا دپاره د مشر دپاره دعاګانې کوي او سوالونه کوي نن سبا خو که کم کار دی تاته څوک کوي نو دا ما راته ووایي د غرض دپاره که یو سړی مثال روډ جوړوي او سړک جوړوي نو په دې سړک کې لکونه روپۍ به د هغه جیب ته ځي که تاله څه بل د ښېګړې کار کوي نو تاله یې نه کوي په تا باندې نه دی مینو مثال یې د هغه مانګک دی مثال یې د هغه پیشو دی چې هغه پیشو منډه وي په مانګک پسې نو پیشویي تر هغه شیخه پیشویي تر هغه شیخه چې په غوښه نه وي پیښه چې په غوښه شي ور پیښه او شیخي اوباسي د ویښه بیا پکې نو مطلب دا غرض او داسې غرضونو دپاره حساب کتاب روان دی دغه مینه د الله دپاره چې شي او الله سره مینه شي رسول الله سره مینه شي والذین آمنوا اشد حبا لله د قرآن نه دا معلومه وه چې الله سره به د مسلمان مینه د هر چا نه سیوایي د الله پیغمبر سره به د هر چا نه زیاته سیوا مینهیي نو د دې پته به څنګه لګي چې د سړي د الله پیغمبر سره مینه شته او که نشته د دې لپاره ترمامیټر کم دی نو دا قرآن خوله دی که نه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني که ستاسو الله سره مینئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یادوي قرآن پاک وی د پیغمبر پاک تابعداري وکړئ د پیغمبر علیه السلام په لار باندې چې لاړې نو دا د الله سره مینه ده او چې ستا الله سره مینه شوه نو یحببکم الله تا سره به الله مینه وساتي چې کله د پیغمبر پاک په لار باندې لاړې د نبی علیه السلام په تابعدارۍ باندې لاړې نو تا سره به په بدل کې په جواب کې الله مینه وساتي یوه ویغفر لکم ذنوبکم او ستا ګناهونه به تا ته الله پاک معاف کړي نو مینه خو هغه ده چې رسول الله سره وي مینه خو هغه ده چې قرآن سره وي مینه خو هغه ده چې الله سره وي دا ستا چا سره مینه ده چې چېرته د پیسو خاوند دی نو ستا ورسره مینه ده چې چېرته کې د عهدې خاوند دی نو ستا ورسره مینه ده چې چېرته کې بیریشه ښکلې نوجوان دی نو ستا ورسره مینه ده چې چېرته کې ښکلې نوجوانه ده نو ستا ورسره مینه ده کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر پیدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو دا ځواني دا زندگی دا د الله درکړې ده دا الله د پاره قربان کا مینه د الله سره وساته مینه د رسول الله سره وساته یو سړی په دې دنیا کې پیدا نشو چې هغه وایي چې زما الله سره مینه ده زما رسول الله سره مینه ده او دا مینه به څنګه پخیږي دا محبت به څنګه سیوا کیږي او نه قرآن سره د چا مینه ده جمعه تیره شي او جمعه راشي په جمعات کې قرآنونه پراته یقین وکړه که څوک د ځای هم سم کړي چې ورکه دا دوړې به ترې لرکمه ورکه بې ترتیبه پراته دي چېرته د قرآن د پاسه بل کتاب پروت دی چېرته د قرآن د پاسه مثال فضایل اعمال پروت دی چېرته د قرآن د پاسه چې ته قاعده او ګته پراته ده ورکه دا به سموم را سمومه نه نه دا په یو جمعات کې او په یو ځای کې دا ترتیب مسلمانانو سره نشته قرآن سره مینه ویل خو لا جدا خبره ده کنی د قرآن خدا حقو چې ستا قرآن سره مینه وي چې دا تا وي چې په دې باندې تا عمل کولې او دا قرآن تا خلکو ته بیانولې او د دې په معنا او په مطلب باندې ځان پوه کولې تا دا د الله د کتاب مینه ده نو زه وایم چې مینه دې د الله دپاره کړه نو دا د الله وینا وه چې د قیامت پر ورځ باندې به چېرته سوری نه وي بغیر د الله د سوري نه او د الله د عرش د سوري نه خو الله پاک فرمایي چې کم خلق د الله د پاره کار کړی دی د الله د پاره مینه کړې ده د الله د پاره چې مینه کوله نو د الله د پاره ښېګړه کوله نو وی اظلهم فی ظلي زه به د قیامت پر ورځ باندې رب وی د عرش د سوري د لاندې ځان سره خوا کې ودرومه هلته به پیغمبران ولاړي هلته به صحابه کرام ولاړي هلته به لوی لوی بزرګان ولاړي نو دغه سړی چې دا مینه د الله دپاره وه نو اظلهم فی ظلي
یوم لا ظل الا ظلی. الله وی د قیامت پر ورځ باندې به هیڅ چېرته سوری نه وي بغیر د ما د سوري نه، بغیر د عرش د سوري نه. نو دا سړی به د عرش د سوري د لاندې ودرېږي. کوم سړی چې د هغه مینه د الله سره، د الله د وجه نه، د الله مخلوق سره وه. یو ځلې ابو ذر رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته وی انی احب الله ورسوله، زما الله سره ډیره مینه ده. دا صحابه ابو ذر رضی الله تعالی عنه وی الله سره مې ډیره مینه ده او د الله پیغمبر سره مې ډیره مینه ده چې ردی به ما ته څه اجر او پیدا میلاویږي. یاره د ما الله او د الله پیغمبر باندې مین یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل قال ابو ذر رضی الله تعالی عنه انت مع من احببت، تب قیامت کې هغه چا سره چې چا سره ستا مینه ده، ستا الله سره مینه ده، ستا رسول الله سره مینه ده، تب ور سره په جنت کې یو ځای، تب ور سره په جنت کې یو ځای. ما درته وی یا مسلمانانو امتیانو ستاسو مینې هغه سړي سره او دغې سړي سره، هغه هلک سره او دغې هلک سره، هغه جینۍ سره او دغې جینۍ سره چې کوم د ګانو بجانو چینل دی په هغې په لکونو باندې فالوورز وي، په هغې په لکونو باندې لایک سي، د هغې په لکونو خلکو کتونکي دي، مینه یې ده ورسره. یا د الله بنیانو هغه پیغمبر پاک سره مینه وساتئ چې هغه به څو ځله د دې ګناهګارو امتیانو دپاره د رب العالمین په دربار کې وینا کوي، جرګه به کوي الله ته. یو به د قیامت پر ورځ باندې چې هغې ته شفاعت کبرا وي، هغه لویه جرګه پیغمبران به وي موږ نشو کولی، انبیاء کرام به بې جوابه شي، محمد رسول الله به د الله دربار ته ځي، الله له به ځي، جرګه به الله ته کوي چې یا الله زما امتیانو اللهم امتی اللهم امتی. یو به دای چې کله ګناهګار امتیان د پیغمبر علیه السلام جهنم ته روانوي، نبی علیه السلام به وي یا الله پاکه زما امتیان دي واپس کړه، یا الله پاکه مه بوځه جهنم ته. نو واپس به یو به هغه دی چې کوم ځای کې جهنم په غاړه باندې ولاړي ګناهګار امتیان د محمد رسول الله، هلته به بیا منت کوي، هلته به بیا درخواست کوي، هلته به بیا شفاعت کوي چې یا الله پاکه یا الله پاکه. دغه شانتې بیا څلورم ځل باندې په جهنم کې غورځېدلي ګناهګارانو د نبي علیه السلام امتیانو چې د هغوی به دا د سجدو ځایونه دا چې کوم باندې رب ته سجده کړې ده دا به ور نه سېځلي، په دې به نبي علیه السلام پیژني یا الله دې را بار کا، یا الله دې را بار کا. نو د هغې پیغمبر سره مینه نه ساتي، دا چا سره ته مینه ساتي؟ دا په کومه لبه سرې هغه ځای او دغه ځای د مینې ځای وپېژنه. او چې مینه د الله دپاره شي، صحابي راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته وی یاره قیامت به کلی؟ د انس رضی الله تعالی عنه روایت ته وی قیامت به کلی؟ پیغمبر علیه السلام ورته وی لکه ته غرق مشي، ته تاپوس د قیامت کې خدا راته ووایه چې تا وله تیار کړي څه دي؟ قیامت له دې عمل کم کړی دی. هغه وی یار عمل خو راته نه دی معلوم، سره ډېر عمل مې نشته، خو دا یو عمل راته معلوم دی چې بس احب الله ورسوله، الله سره مې مینه ده، د الله پیغمبر سره مې مینه ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی انت مع من احببت، ستا چې چا سره مینه ده ته به ورسره پس د مرګ هم هلته یې. نو زه وایم چې دلته ستا جړاګانو سره مینه ده، هلته ورسره خوشحاله چې دلته ستا ډانسونو سره او ګډاګانو سره مینه ده، میوزیکونو سره دې مینه ده، دروغو سره دې مینه ده، کافرو سره دې مینه ده. د کافرو هغه مطلب چې د هغې کوم ګډېدونکي دي، سندرغاړي دي، هغې سره دې مینه ده. نو سبا قیامت کې هغې سره خوشحاله. نبی صلی الله علیه وسلم د یو صحابي راغی او نبی صلی الله علیه وسلم ته وی زما ډېره مینه تاسو سره ده، د هر څه نه، د خپلو بچو نه، د خپل ځان نه، د خپل مال نه، د خپل جایداد نه، د هر څه نه سیوا مینه زما وي تاسو سره ده. خدا راته ووایه چې دلته کله په ما باندې وخت نه تېرېږي نو زه سمدستي تاسو پسې ګرځم، تاسو سره چې ملاقات وشي نو خوشحاله شمه.
چې تاسو مې نه یې لیدلي نو ډېر پریشان یم خو پس د مرګه را سره فکر دی پس د مرګه را سره غم دی چې که زاړو جنت ته لاړم شمه نو ستاسو به جدا مقامي زما به جدا مقامي نو هلته به ملاقات نه کیږي دې خبرې خفه کړې ما دې غم اغستی ما چې دا به څنګه چلی نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی ښه وی ګوره د دې نه مه یېرېږه قرآن پاک کے آیت کریمہ وتوی ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا وی څوک چې د الله او د رسول په لار باندې دي که نه د الله نبی سره د چې چا مینه که نه دی به پیغمبرانو سره سبا جنت کې به دی شهیدانو سره دی به صالحانو سره دی به انبیاء کرامو سره صحابه کرام په دې خبره باندې ډېر زیات خوشحاله شو ډېر زیات خوشحاله شو چې که د عمل خبره نو په عمل باندې خو خراب یو په عمل باندې خو نه رسو خو که د مینې او د اخلاص خبره نو مینه او اخلاص د نبی علیه الصلاة والسلام سره دا راته خپل زړه معلوم دی دا راته خپل ایمان معلوم دی چې کتب فی قلوبهم الایمان د صحابو په زړونو کې د زړونو په تختو باندې هغه ایمان لیکلی په ایمان او په مینه د پیغمبر پاک کې والذین آمنوا اشد حبا لله هغه کسان چې ایماندار دي هغوی په مینه کې ډېر پاخري د الله په مینه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه کې هغه پوخوالی دا و چې صحابي کافرو نیولی دی پانسیکاو یې په سولی یې خیجاو ساده پانسی وي وته وی تا به پرېږدو خو که چېرې داسې وکړو چې ستا په ځای باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تا په ایمان راوړی دی د هغه په ملګرتیا کې دا مشکلات تیر کړو او نن د هغې د لاسه ته پانسی ته خیږې نو که ستا په ځای باندې هغه پانسي شي هغه وی نه وی صرف دا ووایه چې زما په ځای باندې هغه پانسي شي زما په ځای باندې هغه ورته وی داسې چل دی هسې وخت مه خرابوئ پانسی کوئ مې نو پانسی کوئ شابسې او یک مانه تپوس کوئ نو قسم دی وي که د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ازغې ماتېده دا را باندې نه ځایږي او خپلې پانسی ته تیار یم خوري شوې داسې نه وه چې د خولې خبره نن د مسلمان سره خوله صرف شته خوله باندې خبره ده هغې سره عمل و پانسی کوي او چې پړی راښکنه هغه وی لست ابالي حین اقتل مسلما على ای شق کان لله مسرعی نشته پروا د الله دپاره مرګ دی د نبی علیه السلام په محبت کې مرګ دی د نبی علیه السلام په ملګرتیا کې مرګ دی د الله د رضا دپاره پانسي ده که په اره مخه غورځېږم که پړمخې غورځېږم که شا په تخته غورځېږم که په ښې غاړه مې غورځوئ که په کیڼه غاړه مې غورځوئ خو علی ای شق کان لله مسرعی که هرې غاړې ته زما غورځېدی خو زما غورځېده ان صلاتي و نسکي و محیای و مماتي لله رب العالمین زما مرګ به د الله دپاره وي زما ساه وتل به د الله دپاره وي او پانسي که پرې نه ښوده پرې نه ښوده خو دی چارې ونه وی چې ګنې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ازغې مات شي دې ته وایي مینه او دا مینه چې د الله دپاره وي دا مینه چې د قرآن سره وي دا مینه چې د رسول الله سره وي دا مینه چې د الله سره وي نو دا به د جنت ته رسوي مسلمان د مینې نوم دی د همدردۍ نوم دی که چا سره یو کار یو سړی کوي یو ښېګړه که چا سره یو امداد کوي که چا ته څه فایده رسوي نو د مخکې نه دا خپل زړه برابرول پکار دي چې دا د عزیزولۍ دپاره نه دا د پارټۍ دپاره نه دا د ډلې او د پرې دپاره نه دا د چم دپاره نه دا د لوري او د عزیزولۍ دپاره نه کومه دا د خپلې پښتو دپاره نه کومه بلکې دا زما الله سره مینه ده او د نبی صلی الله علیه وسلم وینا وه چې والله فی عون العبد الله پاک بنده سره مرسته کوي کله چې بنده ولګي او د الله یو غریب بنده یو غریب سړی یو عجز سړی هغه سره څه ښېګړه کوي یو انسان سره څه ښېګړه کوي نو زه وایم نبی صلی الله علیه وسلم ټول عمر مینه کړې ده او ټول عمر یې ښېګړې کړي دي هر هغه چا سره که مسلمان نه و مو نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه سره هم ښېګړه کوله
یو ځل د بدر د قیدیانو فیصله وه آخري خبره د بدر د قیدیانو نو یو سړی ناستو داسې هغه ته یې وې ستا پلار و د کافرو کې یو مشر و یو وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام وی ښېګړه کړې وه ما سره او زما یاد دي وی اوس که ستا هغه پلار ژوندی وی هغه مشر که ژوندی وی او هغه ما ته ویلې وی چې دا کافر دا بدبویه دا ګنده خلک ټول پرېږده نو ما به د هغه په وینا باندې دا ټول داسې پرېښي وو د هغه په وینا باندې به ما دا ټول داسې پرېښي وو دا د نبي صلی الله علیه وسلم د کافرو سره ثمامه ایمان راوړی رضی الله تعالی عنه نو هغه چې ایمان راوړو کافرو وله پیغور ورکو وی ته خو زمونږ مشر وی مونږ خو په تا را یو ځای کېدو نو تا پارټي پرېښوده نو تا پسې خو به ډېر قدمونه وښویږي دا دې کوم کار وکړو هغه وی داسې کار دی په مخ د ځمکه د هر چا نه خوښ ما ته محمد رسول الله دی او تاسو ټول مې بدي شئ چې د پیغمبر پاک دشمنان یې وی یاد ساتئ یمامه زما علاقه ده د یمامې غنم په تاسو باندې بند د یمامې غنم زما د علاقې غنم دا په تاسو باندې بندي نه به در کوم دله ځکه تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دشمنان یې او د هغه غیبت کوئ پیغمبر علیه السلام خبر شو چیرې دغه شان چل دی یاره یقین وکړه نبي علیه السلام هغه سړي ته سوال جواب وکړو وی غنم مه بنده وه کنی دا اوس مکې والري دشمنان دي پیغمبر علیه السلام له کور او کلی هر څه روان کړي دي صحیح ده خو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وی نه نه بندوه ما ویم یقینو که باران نکید او قاتو او ملک خرابیدو او دک مکی والا رالو پیغمبر علیہ السلام تیوی دعاو کا ساروی تبا کیگی بچی تبا کیگی پیغمبر علیہ السلام پا کسا پیغور او سا وقت نو اغسطی خسام دستی بس منٹونا سکنڈونے پا کنو اغسطی چو سوچ پا بے حکم سلاب حکم خواهی یارچ اللہ بارانو کی تبا کیگو سمدستی دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مینوا محبتو اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين